بحیره دا هغه زناور ته ویلی شي چې د دې جاهلیت په دور کې به د یو زناور پی دا به د بوت په نوم باندې وقف کړو او د دغه سارونه به هیڅ قسمه پیدا نه غستله دغه بوت په نوم باندې به پرې خودو او دا غینه به هغه پی چې کوم دی د بوت هغه منجور ته چې کوم دی ملاوېدل نو دې ته به بحیره وي هغه ساروي چې د هغې پی د یو بوت په نوم باندې به مقرر شو وقف شو چا به دې پی نه لشل او که به دې لشل نو هغه به هغه د بوت هغه منجور له ورکول او د دغې ساروي نه به چا پیدا نه اخیستل نو دې ته به بحیره وي او صائبه دا هم د جاهلیت په دور کې به هغه زناور ته وي چې هغه زناور به غون د بوت په نوم باندې پرېښودلی شو بس هغه زناور به ګرځېدو چې دا د پلانګي بوت په نوم باندې وقف دی نو هغه زناور به کو چې چا پسل ته تلو چا به ورته څه نه وي دا د پلانګي بوت په نوم باندې وقف دی خو د چا نقصان به کو چا به ورته څه نه وي هر څه به یې کول لکه څرنګه چې اوس د هندوانو خاص کر په انډیا کې د غوا رواج دی چې غوا هغه مقدسه ګڼي خپله مورې ګڼي نو په انډیا کې چې کله غوا راپرانستلی شي او په یو دکاندار باندې ورشي او دال پکې پروت وي چڼه پکې پرته وي نو بس هغه ترې خوري څوک یې شړي نه دا خو زمونږ مور ده زمونږ مقدسه ده نو هغه ترې خوري نو که ټول دوکان یې ولو خوړه هغه پرې خوشحالېږي وي دا خو زما مور خوراک وي دغه رنګې کو په سبزۍ والا باندې ورله مڼې او دغه شان چې مالټې او د امرودو هر څه ته وخواړو نو هغې ورته څه وایي نه وي دا زمونږ مور ده نو دک شانتی به هغه زناور چې د بوت په نوم باندې به وقف شو نو هغه به چا پسل ته تلو که د چا نقصان به یې کو که هر څه به یې کول خو چا به ورته څه نه وي دا د بوت په نوم باندې غون زناور وقف شوی دی نو دې ته به صائبه وي نو بحیره هغه زناور چې صرف د هغې پی د بوت په نوم باندې وقف شوي وي او صائبه هغه زناور چې کوم غون زناور د بوت په نوم باندې وقف شوي وي ولا وسیلة او وسیله به هغې اوښې ته وي هغې اوښه چې هغې به تش لونه راوړي لیکن تش اوښې به یې راوړي اوښان به یې نه راوړل چې لنګېده به نو اوښه به یې راوړه چې لنګېده نو اوښه به یې راوړه نو هغې ته به یې وسیله وي نو هغه به هم د بوت په نوم باندې پرېښوده د بوت په نوم باندې به یې وقف کړله خو وسیله صرف فرق پکې دا دی چې هغه به هغه اوښه چې هغې به تشې اوښې راوړلې ورپسې دی ولا حام او حام دا به هغه اوښ ته وي چې د هغه اوښ نه په خاص مقدار کې اوښې تېرې شوې ډیر مقدار کې به یو خاص مقدار و د هغې چې هغه مقداره پورې به د هغه اوښ نه اوښې تېرې شوې نو هغې اوښ ته بیا حام وي نو هغه اوښ به هم د یو بوت په نوم باندې وقف کړو دا په جاهلیت کې هغه وخت نه چې کوم دی دا رواج را روانو او غټ نقصان پکې ده چې دا هر څه به د الله د طرف نه ګڼل وي دا موږ د الله ویلي دي مشرکینو به وي دا موږ د الله ویلي دي نو الله رب العزت د هغې رد وکړو چې ما جعل الله ندی مقرر کړي الله من بحیرة د بحیرینا ولا صائبة او د صائبینا ولا وسیلة او د وسیلینا ولا حام او د حامنا ولكن الذين لیکن ها کسان کفرو چې کافران دي یفترون دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ دې چې کومه خبره کې چې دا الله مونږ ته ویلي دي او د الله حکم دی چې د دې بوتانو په نوم باندې دا څیزونه وقف کړي نو الله وی دا دي دروغ وي دا په ما باندې دروغ تړي واکثرهم او اکثر د دوی نه لا یعقلون عقل لري مزه د عقل نه خلاص خلق